حاجی موږ ریسپایریشن چپټر شروع کړو که زموږ دریم نمبر کلاس ته موږ به بریثینګ سټډي کوو په دې تیر لیکچرز کې موږ سټډي کوو هیومن ریسپایریټری سیستم تھیوریټیکلی او ډایګرامیټیکلی بس په دې چپټر کې موږ په دې کلاس کې موږ سټډي کوو میکانیزم اف بریثینګ موږ دې ته وی چې وینټیلیشن فزیولوژیکل ریسپایریشن मतलब taking enough air rich with oxygen and giving out of air rich with carbon dioxide ٹھیک ده دا څنګه کیږي نو یو پروسس ته پکې موږ یو سټیپ ته پکې موږ انسپایریشن ٹھیک ده او یو ته پکې موږ وایو ایکسپایریشن یو د انسپایریشن یو د سره د ایکسپایریشن هوا چې دا هغه زموږ سره هوا به زموږ سره راځي د اټماسفیر نه د ایکسټرنل اټماسفیر نه زموږ سره ایر چې دی هغه انټر کیږي لنګز ته ٹھیک ده نو لنګز کې زموږ سره دا پلمونری کیویټي او دلته یو پرشر موږ په تیر لیکچر کې وی انټرا پلمونری پرشر یا الویولر پرشر دا شان د لنګز نه چپ چاپیره دا پیرایټل فلورا دا د ویسرل فلورا دلته کې دا پیرایټل فلورا ویسرل موږ په تیر لیکچر کې وی چې پیرایټل فلورا چې دا مسلز اف د ریپکیټ اټیچ دا او ویسرل فلورا چې دا سرفیس اف د لنګز اټیچ دا هم سره دا چپ چاپیره د ویسرل فلورا دا چپ چاپیره چې د ریپکیټ باندې ډایفرام باندې هم سره پیرایټل فلورا دا دوانه په میمبرینز کې انټرا پلورل کیویټي دا پای کې انټرا پلورل فلویډ پروت دی او کې انټرا پلورل پرشر دی کوم چې د اټماسفیریک پرشر نه 4 ملي میټر مرکری په ریسټینګ کنډیشن کې زموږ سره ودا کمی بهر اټماسفیریک پرشر څو دی بهر اټماسفیریک پرشر 760 ملي میټر مرکری دی ټیک ده نو د انټرا پلورل پرشر به 754 ملي میټر مرکری نو دلته یو قسم ویکیوم دی 4 ملي میټر کم دی نو دا لنګز همیشه څه کیږي ایکسپینډ کیږي د چا د لاسه د انټرا فلورل پرشر د لاسه خاص هوا به څنګه د ناراضي نو د هوا د دنه راتلو د فاره منه بدلته د سیس اکټیویټیز کول فکاري چې دلته موږ پرشر کم کو چې کله موږ دلته پرشر کم کو نو الوه د سره ایر چې د هغه د ناراضي نو هوا خو په نارمل کنډیشن کې فلو نه کوي تاسو یو 5 دی دلته ما سره دا یو 5 دی ټیک ده دیخوا پرشر یو شان تر بده کې ایر فلو نه کوي نو ایر به ال فلو کوي چې کله زموږ سره دلته پرشر زیات شي او دلته پرشر څه شي کم شي زموږ سره انټرا پلمونری کیویټي کې پرشر کم شي په لنګز کې پرشر کم شي نو ال به زموږ سره ایر څه کوي فلو کوي په تیر لیکچرز کې موږ دا په کې سويستلو په دې کې نور باندې به موږ استلو لوبس په موږ استلو موږ انټیریور لوب میډل لوب پوسټیریور لوب موږ په رائټ لنګ کې زموږ سره 3 لوبس دي او په لیفت لنګ کې زموږ سره 2 لوبس دي ټیک ته موږ په تفصیل سره خبره کوو په تیر لیکچرز کې خاص موږ د څه کنډیشنز ډیولپ کوو چې یاره زموږ سره دلته پرشر سکړی شي کم کړی شي چې هوا څه شي دننه راشي په انسپایریشن کې موږ د انټرا پلمونری پرشر چې د انټرا پلمونری پرشر یا الویولر پرشر دا موږ څو ته راولو 758 ملي میټر اف مرکری ته چې کله د دې تراشي نو مطلب چې کله د دې تراشي پرشر زموږ سره کم شي نو اله به زموږ سره راځي ایر به راځي نو زموږ سره دا څنګه کمی کې به دي چې په انسپایریشن کې زموږ سره چې دا کوم ډایفرام دی د کانټریکټ شي چې د کانټریکټ شي نو د ډاونورډ موومېنټ چې ډاونورډ موومېنټ د وکړو د ښکته راغی ټیک ده نو یو خو د لاسه چیسټ کیوټي والیوم زیات شو بل دا چیسټ وال چې د کم چې د انټرکاسټل مسل او ریبز جوړ کړل نو د انټرکاسټل مسل به کانټریکټ شي کانټریکټ شي نو ریبز چې دا به زموږ سره کو بار ته شي افورډ بلل شي تاسو لکه ډیپ ساه واخلئ نو په انسپایریشن کې موږ وګورئ یو زموږ سره سینه راوچتېږي یو زموږ سره خېټه راوچتېږي مطلب خېټه ولې زیات راوچتېږي ځکه ډایفرام د لاسه موږ 75% انکریز ان والیوم څو کوي دا ډایفرام کوي یا 75% په بریثینګ کې افیشنسي د چا د ډایفرام ده ټیک ده نو د په ښکته باندې راشي 75% د لاسه والیوم انکریز شو او 25% د چا د لاسه د چیسټ وال د لاسه د چیسټ وال کې زموږ سره څه دي انټرکاسټل مسلز دي او دغه شان ریبز دي او پیرایټل فلورا ده ټیک ده نو زموږ سره چې کله د ډاونورډ راشي د زموږ سره څنګه راغی ډاونورډ نو دی به داسې پلیټنډ شي ډایفرام چې کله پلیټنډ شي موږ وی چې دا سرکولر مسل دي
نو دې په خوا او شا باندې څه لګېدلې چپ چاپېره سر پر مسلې په غاړو باندې پرینټ مسل لګېدلې پرینټ نرس ور راغلی پرینټ نه چې کله میسج راولېږي ټیک دا زموږ په ولنټري مسل لیول سکلیټر مسل په ولنټري کنټرول کې دی نو مطلب میسج چې ته څه ورته راغلی میسج ورته راغلی یو کانټرکشن وکړي مسل کانټرکشن چې دا یو اکټیو پروسیس دی په دې کې اي ټي پي استعمالېږي کانټرکشن مسل کې موږ وایو نو انسپایریشن چې دا زموږ سره یو اکټیو پروسیس دی انرژي کنزیومینګ پروسیس دی انهلیشن زموږ سره یو انرژي کنزیومینګ پروسیس دی مسل کانټرکشن کې انرژي استعمالېږي نو ډایفرام چې کله په ښکته راغی دی زموږ ډوم شیپ نه څه شو یې زموږ سره شو فلیټن شیپ دی فلیټ شو چست کیویټي زموږ سره څه شو انکریز شو بل زموږ سره دا کم چست وال چې دی دا زموږ سره چې کم ریبز دي او دا کم انټرکاسټل مسل دی دا هم دې خوا راووتو پیریټل پلورا دې خوا راغله دغه شان دې سیټ هم زموږ سره چست وال څه شو آوټ راغی چست وال زموږ سره اف اوچت شو آوټ او بهر ته راغی ټیک ده په څه کې په انسپایریشن کې نو په انسپایریشن کې زموږ سره چې کم ریبز دی او چست وال دی زموږ سره بهر ته راوچت شو او بهر ته راغی او ډایفرام چې زموږ سره دی یا پرینیک مسل چې زموږ سره دی ډایفرام چې دی هغه زموږ سره ډاونورډ راغی نو د چست کیویټي اوورآل والیوم څه شو زیات شو چې اوورآل والیوم زیات شو نو 14 لاوي چې دا د پرشر څه شي کم شي ولې چې ټمپریچر کانسټنټ دی 14 لاو به کېږي چې والیوم زیات شو ټیک دا پرشر کم شو څومره کم شو 758 ملي میټر مرکري ته مطلب 2 ملي میټر مرکري نیگیټیو پرشر کریټ شو هوا بدل راشي د کم وخت پورې به هوا راځي د هغه وخت پورې به هوا راځي چې دا پرشر واپس څو ته نه رسیدلی دا پرشر واپس 760 ملي میټر مرکري ته نه رسیدلی اول 760 ملي میټر مرکري وو خو چې کله زمونږ سره چست والیوم زیات شو نو هغه اول مالیکول نږدې ټیک ده چې کله چست والیوم زیات شو مالیکول یې باندې لري شو چې لري شو پرشر وغورځېد پرشر دې ته راوغورځېد نو اوس دا بیا ډک شو نو بیا دا پرشر څو ته ولې 760 نه راغلی 758 نو واپس بیا څو ته راغلی 760 هم سره بیا پرشر زیات شو چې زیات شو بس دې د دې پورې دوام انسپایریشن پوره شو انسپایریشن وشو اوس د دې نه پس کېږي ایکسپایریشن به کېږي انسپایریشن هغه وخت پورې کېږي چې کله موږ واپس دا پرشر 760 برابر شي اوس ایکسپایریشن ته راشو ایکسپایریشن یا ایکسهلیشن د زموږ سره یو فیس یو پروسس داسې پروسس دی چې مطلب انرژي په دې کې نه خرچه کېږي مثلا واپس خپل پوزیشن ته راځي دا ډایفرام چې دا به واپس مطلب اپورډ مومنټ وکړي واپس په ریز شي واپس په ډوم شیپ شي ریلیکس په شي هم ابډومینل مسل چې دا به کانټریکټ شي ابډومینل کانټریکټ په ریلیکس شي دا کوم انټرکاسټل مسل چې دا به زموږ سره اکسل انټرکاسټل مسل دا به زموږ سره ریلیکس شي ریبز واپس خپل پوزیشن ته راشي چست وال واپس خپل پوزیشن ته راغی ټیک ده نو زموږ سره به چست والیوم چې دی هغه به بیا زموږ سره څه کېږي کمیږي چست والیوم به بیا کمیږي نو پرشر زموږ سره څو ته راغورځېدلی 760 ملي میټر مرکري ته چې تا پې اوس واپس دا راتم کو چې تا پې دا راتم کو دلته مالیکول یو بل ته ډېر زیات نږدې شو نو څه کریټ شو پرشر څو ته رامنډه ورسېد پرشر ستاسو ورسېد 762 ملي میټر مرکري پرشر زیات شو څه شو زیات شو ځکه چې تا پې څه کم کو والیوم دې پې کم کو تا پې والیوم کم کو نو دلته موږ داسې ووایو دلته زموږ سره والیوم انوس پرپورشنل پرشر ده نو په ایکسپایریشن کې موږ چست والیوم د چست کیوټي توریسک کیوټي والیوم موږ څه کو کم کو که زیات کو کم کو موږ څه کو کم کو ډایفرام زموږ سره څه شو واپس ډوم شیپ چست وال واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته څه شو راغلی ټیک ده چست وال واپس خپل اوریجنل پوزیشن ته راغلی نو زموږ سره والیوم څه شو کم شو خو هغه ایر پکې څه راغلی زیات راغلی نو پرشر څو ته ختلی 762 په تا کې والیوم کم کو نو پرشر زیات شوی دی چې والیوم تا کله کم کو نو پرشر زیات شوی دی چې پرشر زیات شوی دی نو دا پرشر دلته کې پرشر کم شوی که ستاسو خیر دلته پرشر کم شوی والیوم زیات شو دلته والیوم کم شو توریسک والیوم من کم کو په داسې اکټیویټیز باندې کم کو پرشر زیات شو نو دا ایکسپایریشن به کېږي د هغه وخته پورې د کم وخته پورې چې دا ویلیو واپس څونه شي 760 ملي میټر مرکري ته نه راغلی د دومره پورې ایکسپایریشن کېږي ټیک ده نو دا څنګه وشو ایکسپایریشن دې لپاره موږ څه اکټیویټیز وکړو موږ دا اکټیویټیز وکړو چې موږ ریبز چې دي ریبز زمونږه ډاون شو تاسو وکړئ ایکسپایریشن ډاون شو
بل ان وردن شو انورد مومنت وکړو او زموږ سره چې کوم ډایفرام دی یا پرینیک مسل دی ډایفرام یا پرینیک مسل هغه زموږ سره څه شو اپورډ مومنت وکړو او اپورډ مومنت وکړو بیکم ډوم شیپ څنګه شو ډوم شیپ شو نو زموږ سره اوورال والیوم اف د چیسټ کیوټي چې دی والیوم اف چیسټ کیوټي هغه زموږ سره څه شو کم شو په نسبت د څه د اولني والیوم چې کم شو نو هغه هوا خو به ډېر راغله نو پرشر بلډ اپ شو دی نو دا پرشر به څه کېږي بهر ته وځي نو زموږ سره ایکسپایریشن او انسپایریشن په کم پروسس باندې کار کوي په کم لا باندې کار کوي په وایرلس لا باندې ها خو مین رول پکې ګوره د انټرا فلورل پرشر دی خو هغې ته موږ نه ځو ولې په انسپایریشن کې چل کېږي خو دا چیسټ وال بهر ته وځي ډایفرام په ښکته لاړ شي دا ډایفرام په ښکته لاړ نو فیرایټر پلورا اوس هم په ښکته لاړه دلته دا پیرایټر پلورا هم په ښکته لاړه چې مطلب چیسټ وال په خپل پیرایټر پلورا اوس هم بهر ته لاړ پیرایټر پلورا خدای سره اټیک د تیر لیکچرز کې موږ ویلو نو زموږ سره انټرا پلورل دلته کې چې کوم پرشر دی هغه نورم څه شي نیگیټیو شي هغه نورم نیگیټیو 16 ملي میټر نو چې نورم نیگیټیو شي نو دلته نور ویکیوم کریټ کیږي چې نور ویکیوم کریټ کیږي نو زموږ سره چې کوم لنګز دی هغه ختم څه شي ایکسپاند شي نو لنګز ایکسپاند کول د چا کار دی دا د انټراپلورل پرشر کار دی کم چې په نارمل کنډیشن کې 4 ملي میټر مرکري نیگیټیو وي د 64 نه دا 54 دا کمی خو چې مطلب کله ایکسپایریشن کېږي دا ښه کم شي چې ښه کم شي دا ویلو لنګز په اسانه سره ایکسپاند شي په اسانه سره ایکسپاند شي نو زموږ سره پرشر په اسانه په لنګز کې وغورځېږي چې وغورځېږي هوا دننه راشي خو که موږ وي دلته سوری وشو په دې ځای کې دلته سوری وشو د بهر نه ایر راغلی انټراپلورل کیوټي ته یا مطلب د لنګز نه ورته لیک شو او دلته کې دا پرشر د 4 ملي میټر مرکري ډیفرنس ختم شو نو بیا په پیرایټر پلورا او چیسټ وال اسې ځل ایکسپاند کیږي خو لنګز باندې ایکسپاند کیږي ولې دا لنګز چې ایکسپاند کیږي لنګز خو ما تاسو ته ویلو چې یاره زموږ سره چې دا کم لنګز دی دا کم لنګ دی دا زموږ سره پیرایټر کیوټي ده نو دا لنګز چې دا کوشش کوي ریکایل کیږي انورډ دا لنګز غواړي چې موږ دننه ریکایل شو لنګز غواړي چې موږ دننه مطلب کولیپس شو خو دا انټراپلورل کیوټي چې دا غواړي چې څه شوي بهر ته ایکسپاند شوي دا بهر ته ایکسپاند شوي انټراپلورل کیوټي غواړي بهر ته ایکسپاند شوي نو هغه ایکسپاند کیږي او لنګز کولیپس کیږي نو دا لنګز ایکسپاند کول په دې کې غټ کار د انټراپلورل پرشر دی د پیرایټر پلورا د چیسټ وال دی چې زموږ سره انټراپلورل پرشر ختم شو دا ډیفرنس ختم شو نو لنګز خو بیا اتوماتیکلی څه شو کولیپس شو بس بیا مطلب ایکسپانشن نه کیږي انسپایریشن نه کیږي نو په انسپایریشن کې غټ رول زموږ سره د چا دی په دې کې غټ رول زموږ سره دی انټرافلورل پرشر اوس چې موږ کوم ایر راکاږو فای کې 100% اکسیجن موږ چې کوم هوا راکاږو فای کې زموږ سره 20% اکسیجن څومره کاربن ډای اکساید 0.04% کاربن ډای اکساید ٹھیک ده دا زموږ سره په انسپایریشن چې کله ایکسپایر کیږي نو بیا زموږ سره چې کوم اکسیجن ریلیز کیږي فای کې 100% اکسیجن فای کې به زموږ سره اکسیجن 16% کاربن ډای اکساید په 4% ٹھیک ده نو دا زموږ سره دومره کم شي بل یو فرض زه اخلم راخلم ټیک ده نو موږ 500 مطلب ml 500 ml of air چې دا موږ څه کوو انهیل کوو او 500 ml of air موږ څه کوو ریلیز کوو دې ته موږ ټایډل والیوم وایو څه وایو نو هغه والیوم اف ایر کوم چې موږ ریلیز کوو او مطلب انهیل کوو نو دا به زموږ سره سوي 500 ml of air دا موږ دا زموږ سره ټایډل والیوم دی نور مخکې چې کومې خبرې دي هغه موږ مخې ته کوو نو دا و زموږ سره میکانیزم اف بریتینګ هغه اوس فورسفل ایکسپایریشن کېږي مطلب دا ټوله هوا چې څومره ده هغه موږ بهر ته وکاږو مطلب یو خو عام ایکسپایریشن دی ٹھیک ده اوس زه فورسفل ایکسپایریشن وکړم مطلب ټوله هوا وکړو نو په دې کې بیا ورو د چای د انټرنل انټرکاسټل مسل دا انټرنل انټرکاسټل مسل ما چې کوم په ریډ کلر ښوولي نو دا بیا موږ په فورسفل ریسپایریشن کې سره کوي مدد راکوي ٹھیک ده دا یو پوینټ پکې نور چې سب پوینټس دي انشاءالله هغه مخې ته وایو